أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. شپاڑسم آیت بسرت شعراء کے. فأتيا فرعون ندوار لارش فرعون تا فقولا ندوار لغتوئے إنا رسول رب العالمين. یقین مونږ را لېږلي شوي یو د رب العالمین د طرفه. واقعه د موسی علیه السلام شروع دلیل نقلی اولنې په داود سورة الفرقان هغه روانو. فرعون ته د یو رسول په ځای باندې الله دو رسولان لیږي. دا آیت شپاړسم او اوولسم دې کې د رسالت دوه مقاصد ذکر کړي. اول مقصد دلته کې د رسالت ذکر کی رب العالمین طرف ته دعوت. دویم مقصد هغه ورپسې آیت کې دی مظلوم موحدین د ظالم نه خلاصول د لپاره چې هغوی توحید قایم کړي. فأتیا فرعون دواړه لاړ شئ فرعون ته. فقولا نو دواړه ورته ووایئ انا رسول رب العالمین یقین موږ رسولان یو. مونږ دواړه رسولان یو رب العالمین د طرفه هغه تا ته رالیږلي یو. الیکا بان ارسل معنا بني اسرائیل توبري وي رب العالمین د طرفه مونږ تا ته رسولان یو په دې مسله چې اولېږه مونږ سره پرېږده مونږ سره بني اسرائیل. فرعون ته وي داسې ووایه. تفسیر لیکي سمرقندي قل لفرعون ذلک فرعون ته داسې ووایه او د لاړ شي داسې ورته ووایه اگر چې دلته کې هغه فرعون ته راتلل ذکر نه چې دوی تلي دي که نه دي تلي. خو سورة القصص کې ذکر دي فلما جاءهم موسی بآیاتنا بینات سورة القصص 36 کې هلته کې تلل ذکر کړي دي هلته تلي دي. بل دا چې انا رسول دواړه وی لاړ شي او ته ورته ووایه چې انا رسول نه واحد صیغه ده رسولو زه رسول یم حالانکه دواړه تلي دي. نه مونږ وایو طه 47 آیت کې وګوره هلته وي انا رسول ربک رسوله هلته کې تسنیه راغلی دی که نه. په دې معنی به دغه چې مونږ رسالت والا یو. دلته کې به زو رسالتن معنی مونږ دواړه پیغمبران یو مونږ دواړه رسالت والا یو. مقاتل دلته وی مقاتل دروغجن دی د حدیث سلسله کې مفسر دی. هغه وی موسی علیه السلام لړ او هارون علیه السلام مصر کې و. دواړه لړل هلته کې هغه له یو کال فرعون له یو کال اجازه نه ورکو دننه ورتلو. یو کال وی دی بار ولاړو انتظار باندې پتمه باندې. دا ښکاره دروغ دی یو کال انتظار کو دا کم دی سړی ځان نه خلک د کیسې بیاني. نی فرعون ته بیا څوکیدار وي چې دغه دی بار یو کس دی هغه رب العالمین کوي چې زه رب العالمین رسول یم. هغه ته زه راوله مونږ به لږ وخاندو چې دې څه وي. سودي وي سودي هم دروغجن دی هغه هم د ځان نه خبره کړي. کله چې د فرعون ورله دی راغی نه موسی علیه السلام همسا یې ورله روبغول نه فرعون یې وویرېدو چې لکه دا ټس ټس داسې وکړو. نه هغه ورته وي چې رادې شي دغه ساعت ته راشي زمونږ سره اننوځي دربار ته اراده نه کې چې دی ور دننه شه هغه وپېژنده چې ښه ته خو هغه نه یې مونږ چې لوی کړی. ده ورته پیغام ورسو چې انا رسول ربکم مونږ دواړه ستا د رب استازي یو رسولان یو. ای کل منا رسول الله الیکا ابن کثیر وی هر یو زمونږ دواړه نه د الله رسول دی تا ته ان په دې خبره را لېږلي اول خو رب العالمین را لېږلي. فرعون خو ځان ته رب وی که نه هلته یې موله یو ټس ورکو چې رب العالمین را لېږلي ان ارسل په دې خبره را لېږلي چې آزاد کا معنا زمونږ سره بني اسرائیل دا مونږ سره آزاد کا. دویم مقصد بیانی کې د رسالت او فراحی سے پنیز باندې هغه وی چې موسی علیه السلام بني اسرائیل اصل کې حج له بوتللو هغه ورته چې دا ما سره پرېږده موږ حج له ځو.
امیر حسن اصلاحي صاحب وایي چې زما هغه سره په دې کې اتفاق نشته، ما ته دې دلایل نه دي معلوم. دې دلایل ما ته معلوم دي سیرت کې، خو د دې ځای نه دي. هغه دغه دي چې موسی علیه السلام کله وادي تیه کې ونه په هغې دوران کې حج ته تلو، کعبې ته تلو، او هارون علیه السلام وفات شوی و نو طایف کې خښ دی په غرونو کې. نه هلته چې موسی علیه السلام نښې ویلي دي مدینې او د دغې ځایونو نښې بیان کړي چې آخري نبي به دغې ځای کې راځي، دې کې به راځي. دا یهودیان هغه وخت کې هلته پاتې شوي دي. مدینه کې مو مکه کې هم یهود وو، مکه کې هم وو. د عبدالمطلب ګاونډی هغه یهودي وو، هغه چا قتل کړو، دکاندار و، کار به یې کو، کاروبار به یې کو. بیا له عبدالمطلب قصاص اخیسته د ښځې دپاره. دا سیرت کتابونه ټول لیکلي دي. انصاب الاشراف وګوره د بلازري، کوم چې د ابن قتیبه کتاب د هغې المعارف هغه وګوره، شته دی په مقدمه کې. دا رود العنف مقدمه، دا دوه درې کتابونه دی کې دا ما کتلي. تاریخ مکه د فاکهاني، دا کتابونه وګوره تا ته به یې کې وښوي چې په مکه کې هم یهودیان موجود وو، یوازې مدینه کې نه وو، مکه کې موجود وو. ولېږه موږ سره بني اسرائیل ان ارسل معنا بني اسرائیل، په دې خبر راغلی و چې پرېږده موږ سره بني اسرائیل. اطلقهم من الاستعباد، آزاد کړي د غلامینا، پرېږده دي موږ ته، دې پرېږده د غلامینا، تا غلامان کړي دي، لارې پرېږده آزاد یې که. چې موږ فلسطین ته لاړ شو، بویزم ځان سره قرطبي لیکلي دي، ځان سره پرېږدو، موږ سره پرېږده چې زه فلسطین ته غلامین آزاد کا. فرعون وي 400 کاله دي غلامان کړو. او په دغه زمانه کې مشهور دروغجن روایت دا دی، دا 630,000 او 30,000 دا دروغ دي، چټ دروغ دي چې دا دومره زیات نو نامې سره یې اخیسته ولې نه. هر ځای کې بني اسرائیل ځان ډېر ثابت دي، هر ځای کې. او هغه هم دا واقع بیا لیکلي چې هلته لاړل، بیا فرعون له اجازت نه ورکو. او څوک پکې دا وهب بن منبه دام اسرائیلیات بیاني بلا سر او خپې دې چې ورننه وته نو وی فرعون سره دا غزمري او دغه د زمرو مختلف هغه دي که نه قسمونه دي، پښتو کې څه نومونه دي، یو اټاکیداري، یو بلي شرمخو، نمورو، فهدو که نه، مختلفو ټایګر، چیتا، مختلف قسمونه. دا 3 واړو سرو نه هغه سره لوبې موبې کولې که نه. خلک یې لیدل چې دا موسی علیه السلام ونه خوري، چې کم کسان ول دغې که نه جاسوسان ماسوسان نور کسانو، د هغې هغه چې کم سایسانو هغې چې کم کابو کړو کم کسانو، هغې یې لیدل چې دا زمري په دې ورنشي. نه هغې رامنډه کړه، هغې زناورو رامنډه کړې د موسی او هارون علیهم السلام طرف ته، نه دوی دواړو له ویښپې څټلې، دوی له په غوږونو او په سر کې لاس وو. نه فرعون ویرېد چې دا دواړه وي څوک دي. درس ونه بس کوم، ګوره سوال جواب کې انتظار به کوې. سلام ول پر څنګه لټر دی اپو کور دی کنه ما ته داسې لګېدلی دا آنلاین روان دی درسه دی دا برابر شي بالکل برابر سمانځ نه تللی کنه ټیک ہے. هغه زناور هغه بخپو کې هغه لوبلیدل کنه، هغه اریان شو چې دا څنګه چل دی. قال الم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين. قال فرعون ورته علم نربك فينا وليدا، آیا موږ ستا پالنه کړې په خپل کور کې ولیدن کله چې ته ماشوم وې، ولبست فینا او تا تیر کړي دي زموږ سره من عمرک سنین د خپل عمر نه ډېر کلونه. فرعون لګي موسی علیه السلام ته حقارت آمیز جوابونه شروع کړي، سپکې یې ګیرې یې اوسه چې په څه طریقه باندې دې پاتې راولم. او د فرعون څه شبهات دي، د هغې شبهې هغه شبهه دلته فرعون پیش کړي، الله د هغې ذکر کوي چې ته ما ډوکې لوی کړی، ته اوس راپاڅېدې نو ما ته خبرې کوې، ما ته وې چې رب درته ښیم، موږ ډوکې لوی کړی ته اوس ما ته وې پرتوک دې نه اوس نه به مخکې لوی شي، ته ما ته وې چې دا ته رب العالمین ښیم، هغه را لېږلی یم. الم نربک فینا ولیدا
آیا ستا پالنه نه کړې موږ په خپله کورنۍ کې په خپل خاندان کې په خپل دربار کې ماشوم چې کله ته ماشوم وې دلته کې حذف څه خبره چې موسی علیه السلام ته دعوت ورکو رب ته نه فرعون دعوت وو چې تا هغه موسی نه یې موسی موږ چې ماشوم لوی کړی وې قد ربیناک ادا هغه ته زبادي قرطبي لیکي علی جهة المن علیه والاحتقار سپکاوی غونته وته کې ته دومره شوي اوس موږ ته خبرې کې ربیناک صغیرا ته موږ ماشوم لوی کړی قرطبي ولم نقتلک فی جملة من قتلنا او موږ نه وجلې دا کسانو سره چې موږ هم کسان وجلو ته موږ پرېښې ګوره ته خو موږ لوی کړی فینا په خپل ځان کې په موږ کې یعنې فی منازلنا امام بیضاوي وي زموږ په کورونو کې ته لوی شوې ابن کثیر وی اما انت الذي ربیناه فینا وفی بیتنا وعلى فراشنا وغزیناه ته خو هغه کس نه چې په موږ کې لوی شوې زموږ په کور کې لوی شوې زموږ په دسترخوان باندې تا خوراکونه کړي دي ته خو موږ سره وړو کې لوی شوې تا باندې ډېر زمانه موږ مې احسانات کړي دي ابن کثیر وی بیا زموږ نه دې سړی وجلی و موږ لوی کړو زموږ سړی دې پړکه کو ولبست فینا او تا تیر کړي دي په موږ کې من عمرک د خپل عمر نه سنین څه کلونه تا په موږ کې څه زمانه تېره کړې وه هغه قبطي د قتل نه مخکې نه هغه ټایم خو تا رب العالمین نه کو دا شی د کله زده کوي په موږ کې د ډېر وخت تېر کړو هغه ټایم خو رب العالمین خبرې نه کولې څومره عمر یې تېر کړو چا وی په دې کې 18 کال یې تېر کړو چا وی 40 کال یې تېر کړو چا وی 13 کال یې تېر کړو په موږ کې د څه کلونه تېر کړل یو تن درانه ووجه وفعلت فعلتک التي فعلت وانت من الکافرین ودرېدو خپل ځای دی راوسته مونږ لوی کړه ګوره زموږ سړی دی وویشتو زموږ سړی دی ووایلو وفعلت فعلتک التي وفعلت او تا کړی دی فعلتک التي ستا هغه کار فعلت چې تا کړی دی یریږي ویلیم نشي تا خو یو کار هم کړی و که نه یاد دي دي ډېر غټ ناکاره کار دی کړو وانت من الکافرین حال دا دی چې تا هغه وخت کې د منکرو نه وې قتل دی نه منو چې ما نه دی وجلې یا د ناشکرو نه وې ګوره مال وې کړی زما سړی دی ووجو په کار دا چې هغه بني اسرائیلي دی وجلې وې ناشکره په دې معنی فرعون دویمې شبهې ذکر دی چې زموږ دومره احساناتو په تا باندې د هغې باوجود تا د ما سړی ووجو ته زما د اسپایانو کمانډر وې خپل اسپایي دی ووجو ګوره مال وې کړی ته خپل پردی نه پېژنې هغه دی را پرېښودو من الکافرین دا ناشکره د خپل پردی نه پېژنې فرعون ته خو پته نه چې دا بني اسرائیلي دی که نه وفعلت فعلتک التي فعلت امام طبري وی یعنې قتله النفس الذي قتل من القبط تا هغه تن وجلو چې هغه وجلی شوی د قبطیانو نه تا چې وجلو امام قرطبي لیکي والفعلة بفتح الفاعل مرة من الفعل فعل یو ځل چې وکارو شي الفعلة هغې ته وي شعبي پکې بل قرات هم ویلې دی فعلتک التي ویلې خو فتحه اولاد ډېر بهتر دغه دی امام قرطبي لیکي معنی دا ده وفعلت فعلتک التي فعلت ای فعلتک التي تعرف فكيف تدعي مع علمنا احوالك بان الله ارسلك تا یو کار کړی تا ته ښه پته ده نه ته څنګه د دې دعوې کې د دې خبرې چې الله زرا لېږلی ما مونږ ته پته چې دا څه کارونه کړي دي دلته کې مونږ ته ستا ریکارډ معلوم دی اته وې زه الله را لېږلی ما پړونه دلته کې وکاس وجلې زمونږ او ته اوس وې چې زه الله را ولېږلی ما مرګ دی وکړو نو وتښتې دی نو اوس هلې اوس وې چې زه پیغمبر یم دومره وخت مخرور وې کم ځای کې وې ګیله کې وې که کنډو کې کم ځای پروت وې مونږ ته به خپل ریکارډ ښیي مونږ ته پته چې تا پسې ورنټ دی تا باندې خو پیار کټ شوی دی ته رالې مونږ له بګوتو وانت من الکافرین او ته د ناشکرونه ته د انکار کوونکو نه وې تا خو دا مرګ معنی دی کړی انکار دی کو یا د ناشکرو نه وې ناشکره په دې معنی چې خپل کس دی ووجو مونږ لوی کړی وې زمونږ فوجي دی ووجو ته خو فوجي کمانډر وې زما خاص سړی وې تا زمونږ سړی دی ووجو دا آسان تفاصیل ته ما وکړو امام طبري لیکي دې باره کې مفسرینو په دې کې اختلاف دی یو قول په دې کې ودا دی وانت من الکافرین بالله علی دیننا ته زمونږ په دین باندې وې د الله نه د انکار کوو کافر وې دا تفسیر د کړی خو دا باطل دی دا زه نه منم دویم قول پکې دا دی وانت من الکافرین نعمتنا علیک
ته زمونږ دا نعمت انکار کوونکې وې، د هغې ناشکري کوونکې وې چې موږ په تا باندې کړی دی. صحیح تفسیر دا دی. پیغمبر چېرې کافر نه وي، تفسیر نه که تفاسیر او پلاران یې مولي کې دا غلط دي. هغه دا نه دي ویلي، هغه وروسته په خپله بیا یو قول له ترجیح هم ورکوي. خلک وي دا وي، سندونه هم نقل کړي، ما پرېښي روزانه جرح تعدیل نه شو کولی، بس پک تفسیر به وایو زوبه. قال ابو جعفر وهذا القول الذي قاله ابن زید اشبه بتاویل الآیه. دا کم چې ابن زید وی قول کړی دا ډېر زیات مناسب دی، ځکه چې فرعون خو الله مننه نه، هغه به څنګه درته ووایي چې الله رب دی او تا د الله نه کافر وې، الله دې نه منو. دا جایز نه دی سر نه چې هغه موسی علیه السلام ته دا ووایي چې زه زموږ په مذهب باندې وي او زموږ په دین باندې وي، ته کافر وې. هغه ټیم په خپل هم په هغې تنقید کړی. ته ناشکري کوونکې زما هغه تربیت او زما هغه پالنه ته بلکل نه منې وي، ته هغه نه منې. دې دا وایي من الکافرین بنعمتي. سمرقندي هم دا ویلي زمانه د انکار کو زه نه منلم چې کله تا زموږ نه کس وجو. سمرقندي پکې دی خو هم تللی. یا قتل نه د انکار کو، قتل نه منې. و انت من الجاحدین للقتل. سمرقندي وي انکار دی کو د قتل نه، تاوی ما وجل نه دی. حسن بصری وی، حسن بصری قرطبی وی من الکافرین فی انی الہک. ته کافران نه وې په دې خبره چې د الہ نه منلم، زه دې نه منلم، مړه ما ترې خدای نه وې. نه په دې کې تقریبا چې منځ کې 10 کاله تېر شو. قرطبي لیکي وکان بین خروج موسی علیه السلام حين قتل القبطیه وبین رجوعه نبیا 11 عاما. 11 کالو، یو میاشت کم پکې. امام رازی لیکي وانت من الکافرین بفرعون والہیته او من الذین كانوا یکفرون فی دینهم فقد كانت لهم آلهة یعبدونها. امام رازی وی یقینا موسی علیہ السلام هغه د فرعون خدای توبې نه منو، په هغې باندې کافرو، د هغې نه کافرو. مونږ هم هندوان د هغې د مذهب مونږ نه منو، د هغې دین نه منو، د هغې نه مونږ کافر یو که نه. الله منو، رسول منو، دغه خدای توبې نه منو. یا هغه نور الهې نه منل. ویذرک و آلهتک. سورة الاعراف 127 آیت باندې حواله ده. د فرعون الوهیت هم نه منو، د هغه نورو څیزونو الوهیت هم نه منو چې د هغې قوم خلکو عبادت یې کوو، هغه نه منل. ویزا نه منم. قال فعلتها اذا وانا من الضالین. قال موسی علیہ السلام ورته وی فعلتها، او دا کار ما کړی دی، انکار نه کوي، کړی مې و. اذا دغه وخت کې وانا من الضالین، زه د ناخبرو نه وم، ما ته پته نه وه چې په سوک باندې هم سړی مري. زه د ناخبرو نه وم. د فرعون د دویمې شعبې جواب کې دلته کې خسته اعتراض جواب وره. کم سړي په دامن باندې چې دا غیر الزامي، هغه پیغام نشي رسولی، هغه تبلیغ نشو کولی، د باندې الزام ولګېد، په هغه ځای یې پاکوي. فرعون به دا باندې جوړوي، دا بدنام سړی دی، ګندګیر سړی دی، اوس ماته دلته کې دعوتونه راکوي، دی په څه کې دی. قال موسی علیہ السلام وی فرعون ته فعلتها، او ته چې هغه کم کار یادې که نه، فعلتو تلک الفعلة التي فعلتو، هغه کار ته چې یادې هغه ما کړی دی او ما تن وجلو که نه. وانا من الضالین، او زه د ناخبرو نه وم. امام تو بری معنی کی وانا من الجاهلین قبل ان یاتینی من الله وحی بتحریم قتله علی. د وحی راتلو نه مخکې دا کار ما کړو، ما ته حرمت د قتل نو معلومو. دې دا معنی کوي. صحیح معنی وروسته راځي انشاءالله، بله کم تاویل ترجمه چې ما وکړه. وانا من الضالین دا معنی ابن زید نے نقل کړی. دغه قتل خطا و، زه خطا کوونکی وم. والضلالة ها هنا الخطأ، ضلالت دلته په معنا د خطا دی. دا د امام طبري عبارت دی، ابن زید به دا معنی کوله. وانا من الضالین سمرقندی عن النبوت، نبوت ما دا وخت نو واصلو. ومن الجاهلین څنګه چې وجدک ضالا فهدا کړي، پیغمبر ته الله وی ته مونږ حیران و مونته تلاش کوونکي و مونته مونږ نه مونږ ته د لار سم کړه، ته الله کته غار حرا ته بدلې. وجدک ضالا دا معنی کې چې ته مونږ گمراه مونته ولې مونږ پیغمبر گمراه وسو. د ضال خو یو دا معنی نه ده که نه. ضل الماء فی اللبن، اوبه روکه شوې په پایو کې، هغې دپاره هم ضل وي. بلا معانی دی عربي ژبه زده که. اصل کې دلالت ویلی شي ابن قتیبه وی العدول عن الحق، د حق نه اړېدل. بیا دې ګڼې معنی دي، کله نسیان ته وي، یېرېدو ته ویلی شي،
نه دلته واوی دا معنی ده انا من الضالین ای من الناسین زه د یېرونکو نه ما نه یېرو لکه سورة البقره کې وي ان تضل احداهما که چېرې یېر شو د یوې تنې نه د دې دوو کې د یوې ښځې نه یېر شو فتذکر احداهما الاخرى بله ښځه به ورته وریاده کړي هلته دلال وي څه معنی ده امام قرطبي وي معنی دا ده چې ابن زید نه نقل کړي من الجاهلین بان الوکدة تبلغ القتل ما ته دا پته نه وه چې څوک سره به سړی مري مرګ ته به سړی وررسي ما ته څه پته وه ما خو څوک ورکړه به سړی لاړه پړکه شو ما ته پته نه وه انا من الجاهلین بان الوکدة تبلغ القتل امام قرطبي دا معنی کړی ففررت منکم لما خفتکم فوهب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین ففررت منکم زو تختیدم ستاسو نام لما خفتکم کله چې زه ستاسو نه وېرېدم چې تاسو ما قتل کې فوهب لی ربی راکه ماته زما رب حکما هوښیارتوب و نبوت وجعلنی من المرسلین او کړم مې زه د رسولانو نه موسی علیہ السلام بلیغ جواب هغه شروع دی وطن نه چې ما هجرت کو دا دنیا پرستی او سرکشۍ د وجې نو بلکې ستا د ظلم د یېرې د وجې مې کو تا ظلم کو ظالم وي ففررت منکم زه وتښتېدم ستاسو نه ای غټانو ای فرعون والو تاسو ته ما تاسو نه وتښتېدم طبري معنی کې سمرقندي وي ما هربت منکم الی مدین ستاسو نه لړم مدین ته امام راضي وی حواله د پاغي آیت باندې سورۃ القصص کې بشلم کې راځي ان الملأ یاتمرون بک لیقتلوک چې کله ما دا رجل مؤمن وي چې غټانو تاسو باندې پارلیمنت کې میټینګ شروع کړی دی میټینګ کې مشوره کې جتا وجنی چې ما دا خبر رو رسید نه بس زلړم وته مې دانګل ځانو باسا دا غیر مال روه سړی دی وجنی په قتل خطا کې د قصاص کې قتل خطا ما سړی سوک ورکړل د ماته وجه کس ته دی وجلې ځان ما نه بچ کو تا خو اسی به وجلم لما خفتکم کله چې تاسو نو یریدم په دې خبره چې تاسو ما وجنه دغه پټاس کې کله چې زه ویریدم تاسو نه سمرقندي وي په خپل ځان باندې ویریدم طبري وی چې ویریدم تاسو د قتلولو د وجه ته تاسو ما قصاص کړی بل په بدل کې سمرقندي په خپل ځان باندې ویریدم قرطبي وی خرجت من بینکم الی مدین تاسو نو وته ما فخرج منها خائفا يترقب سورۃ القصص باندې حواله ورکړه هغه د دین وته پیر کې وته شاهد قتل سو خورا پسران نلو زړه مال ته مې ټیم تیر کو فوهب لی ربی حکما راکماتا رب راکماتا حکما او خیارتو به راکم تبری معنی کی فوهب لی ربی نبوتا وهي الحکم رب مالا نبوت راکو د نبوت دلته کې حکم ویل شوی دی امام رازی وی حکم کې د خلکو اختلاف دی خو صحیح معنی دا چې انه غیر النبوه دا د نبوت نه علاوه دی والنبوة مفهومة من قوله دغه چې نبوت خو معلومیږي دغه نه وجعلني من المرسلین د دې فرمان نه معلومیږي نفل مراد بالحکم العلم د حکم نه مراد د علم دی ويدخل في العلم العقل والرأي په دې علم کې داخل عقل او رأي والعلم بالدين الذي هو التوحيد علمنا والعلم بالدين الذي هو التوحيد علم دین مراد توحید مراد دی توحید علم الله راکو وجعلنی من المرسلین نکلم زمد رسولانو نا زید رسولانو نکلم رسولانو هغه قطار کې زمو درولم زم په کشمیر شوما والحقنی بعداد من ارسله الى خلقه توری معنی کی زید هغه کسانو نکلم دا ای کسانو پشمیر کې کلم چې الله خپل مخلوقات ته لګی داغه پیغامات لګي هغه ته نزدا دا هغه الله را لګی دا یو اعتراض جواب ویلوکو هغه بل چې ته مونږ لوکل ویګړې دا هغه جواب دی وره اعتراض په انبیاء باندې کیږي اے محمد صلی الله علیه وسلم پتا مې اعتراضات کیږي جوابونه بکیږي وتلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل وتلک نعمت او ادم سے احسان دے دیکھیے اتل کا دادی دی مخی روکا کی سو کے استفہام اقراری بھی سو کے انکاری بھی بس سادہ معنی کو مت تمنها علی جدے ما باندې اسباد نه کې دام سے احسان جتے وی تمال ویګړي خپل ګناه د نه یره ان عبدت بنی اسرائیل چې تا مریان کړی دی بنی اسرائیل تا خپل ګناه یره چې تا بنی اسرائیل وجلو نه داغي ډېرې زمور په
دریاب کې واچولم پرې خودم تا نه دا خبره یې ده په زرګونو ماشومان دی لالګړي دي دا یو دی پکې لوی کنه تا دا ډېر لوی تورخ کوي په زرګاو چې وجري دی خیر دی دا یو دی لوی کدا دی تور وکړه او که تا ماشومان نه وجلې زما مور په اوبو کې نه پرې خودم ندا سه احسان دی راته ماته راز باندې دا د فرعون دا اول شو به جواب دی امام طبری لکی وتلک نعمت تمنها علی وتلک تربیت فرعون ایاه استاد هغه پالنا فرعون چې دل وکړې ما حاضر غلام کړي نه ما ته ګور نه چې بنی اسرائیل دی بلاشي غلامان کړي دي ادا ته ماته احسان شمار چې تمانه غلام کړي دا یو د پرې خنول دی وسمره غلامان کړي دي هغه دی پرې خې دي ان عبدت بنی اسرائیل امام طبری لکی چې بده کې دوا ترکیبات کی دیشی یو دا چې دا نسب دی تمنها سره متعلق دی دا یو نعمت ما باندې نسبت دی وتلک نعمت تمنها علی لتعبدک بنی اسرائیل دیم دا چې دا مرفوع دی علی انها رد علی النعمه هغه دا ورګرځي انجام معال د دواړو یو دی نور وجه دا استفهام دی کان من موسی لفرعون چې موسی علیہ السلام هغه ته اتمن علی ان اتخذت بنی اسرائیل عبیدا آیا دا تما باندې زبادن کې د خپل احسان ته ګورنه چې بنی اسرائیل له غلامان کړی دي یو لګي دی پای کې بچ کنه سو شو نور دې پکې سمره وجری دي تدا ما تشمیره سمرقندی بیا دا تفسیر کړل کم چې ما کو آیا دام ساس احسان چې ما باندې زباده او سره دې چې بنی اسرائیل له غلامان کړی دي دا څنګه احسان دي تا په ما باندې بنی اسرائیل له غلامان کړی دي کتا غي غلامان کول لا تا وجلنا زب مور په دریاب کې نه پرې خودم نستا کور ته بنل رسیدم تا بزنل علماء دا دې پرې خیدا لستا خبره ده وي ابن جوزی لګي زاد المسیر کې چې دې کې بیا سلور وجې دی وي د کلام په توجیه کې سلور ان فرعون خذا اموال بني اسرائیل واستعبدهم وانفق على موسى منها چې موسی علیہ السلام باندې کوم خرچه فرعون کوله دا و فرعون د دې بني اسرائیل غلامان ناغستا په دې به غټله په دې به خرچ کوله ناغه ختم ما باندې خپل غس پاره کنه دا نه ګویا دا باغ غلامانو باندې غټه کړی دا په بني اسرائیل د غټه کړی دا په ما باندې خرچ کړی دا خو زموږ غټه ده حسن بصری ودا ویلی دویم دا نلمانا انک لو كنت لا تقتل ابناء بني اسرائیل اکدا مبرد او دغه قول زجاج او زهری کم چې ما وې اولنی شروع کې چې مور ثانه بچ کولم نو بو کې واجلم تا وجل اوس وجه ما بچ کړم ما کم نه تا کم دې بچ کړم ما خو مور بو کې پر پرې خېما خاطر دا یو احسان وي ما ته نه کې او خپل بد دیر شي بني اسرائیل سره سمره بد کړی نور تقریبا هغه هانته دی اخیری قول کم چې ما شروع کی ویلے قال فرعون ما رب العالمین فرعون ته رب العالمین پکې او رب العالمین پکې دلته هم سره کې زر بیا ما کنه چې د بل مګ نه چا مال را لګلې سوال جواب ضروري دي کنه څنګه ځان داسې کا فرعون ویل ما رب العالمین رب د مخلوق څوک دی رب العالمین پکې لا څوک دی لگا ته رب العالمین فرعون ځان په خپل رب غاڼه کنه گاډز اف دی ایجپٹ سو پدې باندې ناولم دی بیا په انګریزانو یو فلم هم جوړ کړو گاډز اف دی ایجپٹ دي ځان خدایان غنل د دې په جنگونه کیږي او هغه دغه ټول غول خوراک ته سره دیګ الله د موسی علی السلام د فرعون د کفر ذکر کی جو ګره د اسمه سرکش سره او سمره منکر سره او سم ظالم سره او د فرعون درېما شوبا او درېم سوال فرعون ظالم لګیدل قوم د دوکي د تلبیس کول لپاره دا سی ویل دا سی ظاهر کړل او خلکو په ذهنونو کې پیدا خبره کې خدا چې عالمین خو صرف مصر دی د مصر داخله دی نه بار عالمین نشته د مصر نه بار عالمین نشته عالم خو چې دی نه بس د مصر دی او د دې تنظیم د چلوم د دې د انهار او د دریابونو د ما په حکم باندې دي نه رب العالمین زه ما بل څوک ویني دي شیخ بابا د مصر نه بار چاله پاسپورت نه ورکوي بار دنیا نشته نو دا ورسته راځي ان شاء الله روستو بدل چې ګور د انهار زما په اډر لاندې نه پويږي دا نیورونه رب العالمین خود شو مکنه
قال فرعون وی چاته وی موسی علیہ السلام ته وی وما رب العالمین وایو شین رب العالمین رب العالمین پکې لازم تو بری وی سمرقندی وی دا انکار کو وما رب العالمین انکار کو ته دا تر خبره کې ابن جوزی لیکي او بیا امام رازی په ډېر وضاحت کړل سأله عن ماهیت من لا ماهیت له د ماهیت باره کې تاسو کړی چې هغه څنګه دی باډي څنګه دا شکل څنګه دی ناغه دغه کاوړنو په باره کې جواب ورکړ چې ښکاری نه باډي او دغه علم نه لرو هغه کاوړنه دا کوي په دې خبره باندې به تنقید کوي ابن کثیر دا د مناطقو خبرې دي چې هغه د ماهیت تاسو کړی نه وي دا غلط دی امام قرطبی لیکي لما غلب موسی فرعون بالحجه موسی علیہ السلام چې زور ورشه فرعون باندې په دلیل کې هغه یو خبره جواب خټټ ورکو هغه سلارو نه مونتلا ته تربیت او د پالنې هغه سیز هغه پیل شو نو سراغ د سره خطا اوس مخ کې وای چې رسول رب العالمین موږ رب العالمین علی ګلیو رب العالمین پکې څه شه دی دا پکې څه شه دی ما ویلې دی من نه دی ویلې من رب العالمین ما د سیده پر د سیز د پر ته اوس جنس پیژنې دا څه شه دی نو موسی علیہ السلام هغه صفات شروع کړل فاتا موسی بالصفات الداله علی الله من مخلوقاته التي لا يشاركه فيها مخلوق هغه صفات شروع کړل چې الله صفات او کارونه شروع کړل چې پای کې هغه سره بل مخلوق شریک نه دی حالانکه هغه د جنس تپوس کړو وقت سال فرعون عن الجنس ولا جنس لله تعالی د الله سره جنس نشته ځکه چې اجناس محدث دي جوړ شي پیدا کړی شي منطق ته بیا غنا فلسفه ده نو موسی علیہ السلام ته پته لګی دا جاهل ډېر لوی رزیل دی او ډېر لوی رامي دی سره پاتې شو کنه هغه ولا مخه بدل کړه څوک بکی احتمال پکې دا د امام رازی لیکي چې فرعون الله پیژندو عارفا بالله ولكنه قال ما قال طلبا للملك والرياسه هغه رزیل والله کم دې پیژندو څوک چې کې دې چې دهریو څوک چې کې دې چې د فلسفیانو نو او ته بوته څوک چې د حلولیان نه غوي چې ما کې الله دنه نوزي ما کې دنه نوته دي فلسفیو او ته بوته به وی کنه نو دا نه فلسفیو نه دا منټل سره هغه وخت منټل هسپتال نو چې بوته لري وته ابن کثیر لیکي وذالک انه کان یقول لقومه اما رب العالمین دا د په دی وجه ویلو چې د خپل قوم ته ما علمت لكم من اله غیری تاو د پاره مان نه علاوه بل خدای ګوره ما ته معلوم نه دی ګوره استادو کو خدای دې نه ګوره زیما نعوذ بالله بوله قوم بعد خبره من روانو فاستخف قومه فاطاعوا سوره زخرف 54 آیت وكانوا يجحدون الصانع تعالى ويعتقدون انه لا رب لهم سوى فرعون اي خلق بدا الله د ذات نه انکار کو د قوم چې کوم دی فرعون رب منو نو چې موسی علیہ السلام وته وی انی رسول رب العالمین سوره زخرف 46 نقال له دته ومن هذا الذي تزعم انه رب العالمین غیری دا ته چې رب العالمین ته دا سوک ته تما باندې پوهه نو یمداه تفسیر د دې آیت کړه دی علما او د سلف او خلفو ابن کثیر د ډېر اعتدال والله راټینګي تفسیر کې دی په فلسفو ته منطقونو ته نزي د یونان غن مونږ پس نه وروړي دلته کې د باندې بیا رد کړي تر دې وجه سودی پدې کې وې دا بالکل لا هغه آیت غون ته کې دی قال مر ربکما یا موسی قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى تو هغه ویل ربکما دلته رب العالمین دا یو بل تفسیر کوي کنه ته د بار نسل غن وروړو تفسیر کې لګي تفسیر بالرأي المذموم ولګي قرآن بخبل تفسیر کې دا غو کنه ابن کثیر وی ومن زعم من اهل المنطق وغيرهم ان هذا سؤال عن الماهیت فقد غلط منطقیان وغیرہ چې وی دا سوال د ماهیت په اړه کې د جنس په اړه کې فقد غلط دا غلط شوی دی ولی فانه لم يكن مقرا بالصانع اغه لا مننه نو حتى يسأل عن الماهیه بل كان جاحدا له بالکلیه فيما يظهر الله ټوټلی نه مانو اگر چې پاغه دلایل او براهین موجودو هغه الله نه منخه ابن کثیر تفسیر دے کہ بالکل بعدل بنا دے قال رب السماوات والارض ما بينهما ان كنتم موقنين موسی علیہ السلام ته خاطر رب العالمین سوکتے موسی علیہ السلام ته رب السماوات والارض
رب د اسمانونو دی اختیار مند د اسمانونو د ځمکې و ما بینهما رب دی د منځ د دې دواړو ان کنتم موقنین که چېرې تاسو یقین کوونکي. قال فرعون وی لمن حوله هغه چا ده چې د نه ګیر چاپېر ولا تستمعون آیا تاسو اورئ نه دا دې څه وایي دا وګوره دې څه وایي دا دې څه وتې بوتې وایي دا دې دپاره وي ولې هغې اورېدل نه چاپېره ناست نو غوږونو کې بوجې خو نه ورکړې 24 نواله 33 پورې شیخ لګي احسن الکلام کې دلته د مضاف الیه یعنی د رب العالمین بیان دی ښه 24 نواله 33 پورې عالمین وتخی تا عالمین کې شیخ به د عالمین کې دوکا کوله تا د عالمین خو هم ته عالمین په معنی وی پوه نه ځکه چې فرعون خلق عالمین په معنی کې دوکا ورکوله نو موسی علیہ السلام ته علویات پیش کا عالمین خو مړه اسمان ته وی عالمین د ځمکې ته وي دریابونو ته وي عالمین د مینځ ته وي چې ځمکې اسمان په مینځ کې دي عالمین د مصر ته نه وي د خلکو سره ګډ کېږي دا معنی واضح کم ته به پته ولګي. قال رب السماوات والارض امام تو بری معنی کی موسی علیہ السلام ته وی چې هغه ته تاسو کې نه هغه رب د اسمانونو د ځمکې دی مالک دی ته رب العالمین سوکته رب د اسمانونو دی مالک دی خالق دی وما بینهما مالک دی دا غسو چې ودی په مینځ کې دی ځمکې اسمان په منځ کې چې کوم څیزونه دي هغه د هغې مالک دی. ابن کثیر معنی کې چې خالق دار هغه څه دی چې بره دي که کته دي متصرف دی په دې کې واقدار دی په دې کې الله دی دا دي شریک د هغه نشته دی هغه الله دی چې دا هر څه پیدا کړي که پورته عالم دی که په هغې کې ستوري دي که په هغې کې سیارې دي. وما فيه من الکواکب الثوابت والسیارات النیرات پړکېدونکي ستوري دي سیارې دي ګرځېدونکي دا یې پیدا کړي دي په ځای باندې پراته ستوري دي دا ټول هغه پیدا کړي. والعالم السفلی لاندې سیزم هغه پیدا کړي لاندې نظام هغه پیدا کړي لاندې عالم هغه پیدا کړي که دریابونه دي که صحراګانې دي که غرونه دي که ونه دي که حیوانات دي که بوټي دي که میوجات دي که هوا ده که پکې مرغې دي که په دې منځ کې فضا ده که پکې وریځې دي دا ټول هغه پیدا کړي دي. داسې وضاحت یې ورته وکړو چې فرعون حقه بکه ان کنتم موقنین که چېرې تاسو یقین لرونکي که د الله باندې یقین کوي الله معنی که نه د الله توحید منی سمرقندی معنی کی بتوحید الله تعالی د الله توحید منی. امام تو بری لگی ای ما تعینونه کما تعینونه فکذلک فایقنوا ان ربنا هو رب السماوات والارض ما بینهما اتاو جسے وینه زی وینه ما تاسو دا ګوره نه یقینو کې په دې باندې هغه رب دی کنه رب د اسمانو د ځمکې سجدي په مینس کې دي. کچره تاسو زړونه هغه صحیح کنه عبرت اغستون کی او سترګم لیدونکي نظرین عبرت واخلي. قال من حوله فرعون دلو چا پیرا کے ساوند جدن کم دلگا نسو الا تستمعون اورنا حدیث ہوئی موسی علیہ السلام باجا مخد تبلیغ و توحید بیانی توحید ما غتا سے باجا چا خدای اثر نہ اللہ منی نہ تور ہے جاتا ہوا ہے کنا اس کو سره یو لرګي او د قبر سره نه ته دا کړ نه کوله اوس پر او به راته نیولې ته تاسو او باچا چا په ورو پوج دی فرعون بوکلاهټ فرعون یې د دې خبره نه چې د موسی علیہ السلام دا بیان پر خلکو اثرونه کی رب العالمین خو اسمانونو بادشاہ د زمکه بادشاہ د دریابونو بادشاہ دا پر خلکو اثرونه کی ناغو سره دې دوکا وکړه پر ایمنس کې ور تقریر وو چې اثرونه کی سم سړی هغه چې مشرزي ستا بیان مینس کې وای دا خبره اثرونه کی ورته کوزيږي. قال ان فرعون لمن حوله چا د چې چا پیر دنو کما اشرافیه چې د قوم ناستوا الا تستمعون تاسو اورنه دا موسی دا سوی دا وګوره د دې سوی رب العالمین زې مدي وی رب العالمین هغه دا وګوره ته وګوره زدا هغه معجبا لهم هغه تعجب ورکون کی دا وګوره د دې سوی زنا سے مدي رب العالمین قرطبی لیکي داخله کې د غوسه کول او د درې بیوقوفتیا پورې خاندول چې دا وګوره دومره بیوقوف دي زه ته مخه ته ناسه مدي ماته وی رب العالمین هغه ځکه چې دی حلق عقیده دا وا ان فرعون ربهم چې فرعون د دې رب دی معبود دی دنه چې مخه کوم فراعنه او نغیم دغه هیان ځان به خدای غنو گاډز اف ایجپت پوښوي امام بیزاوی جوابه دا خدا غ سوال جواب دی چې کوم د تاسو کو کنه دا حقیقت باره کې تاسو کو موسی علیہ السلام ته دا کارونه شروع کړل الله په جندي شي خپل قدرتونو په خپل کارونو دا په ذهن کې نه و زه عوامو هغه تدا خبرو کوم گنبد کې جمعات کې دا تقریر ما کو چې الله سزا کې ناس نه جو ته بس ملو هو چې السلام علیکم جی ته به وینه
دغه داسې باډي نه څنګه چې زما ستا ده ته به هغه پېژنې دغه په کارونو باندې دا ډېر اسانه خبره ده دې باندې ځان پوهېږم. ابن کثیر وی هغه د خلکو ته وی چې تاسو دې خبرې ته نه ګورئ څه ګډې وډې وي زما نه علاوه بل اله مني. قال ربکم ورب آبائکم الاولین دعوت ته ګوره فرعون د خبرې ناړې چې دی بس شي دا خلک به را باندې کې لیکن موسی علیہ السلام خبره نه بس کی ته خبره جاری ساتي الزامونه بلګي لیکن تبا دعوت جاری ساتي وای ته الله د پر لګي خېټه د پر نه لګي. قال ربکم ورب آبائکم الاولین قال موسی علیہ السلام تو وی خبره بند نکړه ربکم استاسو رب دې مړه ته رب العالمین نه نه ستا رب دې تر رب العالمین نه ورب آبائکم الاولین او رب دې بادشاہ دې اختیارمند نه ستا خدا غزړو مشرانو اغم خدایان نو که خلق د مثل لګیا چې فراعنه خدایان دي دروغ وي د ځان نه لګیا دي سره د دعوت بلاره کې مزید یو قدم مخکې توحید زده دا موسی علیہ السلام اوس څه چل کی علامه ترخوی دی ویسے کولو خلک خلاصو پښتانه د انګریز نه خلاصول د تفسیر لیکي په دې باندې خلاصې کا هغه په خپل برتانیې په کونه ناسته او تخریده به راځي ټول قرآن تابع ده برتانیې دی دغه برتانیې هم بني اسرائیل وکنه تاسو ریسار کړی وې عدل دغه بني اسرائیل ګرځي په خپل. قال نغوتو فقال لهم الذي دعوت اليه الى عبادته تبريوان كيم هغه وی تاسو رب ترا بلم دغه عبادت ترا بلم اگر ربکم تاسو رب دی الذي خلقکم چې تاسو پیدا کړی بل دلیل پیش کا سمرقندی وی داغه مضبوط ورب آبائکم ستا رب دی ستا ورب آبائکم الاولین تاسو د مخکنو مشرانو رب دی ستا پلارو ستا نیکه ګوره ارباب خدایان نه دي ګوره هغه چا پیدا کړی دي داغه مخ ازازه په آدم بودرګي آدم الله پیدا کړی ته څه وې نه وې د تارا بلم ستا د توحید دا غزات جته پیدا کړي ستا مشران پیدا کړی دي. امام قرطبی لیکي ته دلیل او ته پیش کې جغې په پویدل ځکه هغه ته پته واجه زموږ مشرانو داغي مشرانو او ټول مشوي داغي پنا شوی دي هغه باندې بدلون راغلی دي او الله دې ټول رب په الله بدلون نه راغلی او پات شوی نه دي نه پته ولګي چې غرب دي پچا مرګ نه راځي غربي کنه نه ضرور پته ولګي چې مړ کړی دي او چا پیدا کړی دي مونږ هم چا پیدا کړو مونږ هم څوک مړ کړي جګړه د پخوانه په عرب کې را روانه ده فرعون پسې کې جنگو په عرب کې د ابو جهل دی او د دې پسې کې جنگو په عرب کې اوس هم په عرب کې جنگ دی څوک د قبر نه غواړي څوک د دکان نه غواړي څوک دکاندار نه غواړي څوک د کسب نه خدای رازق ګڼو رزق ګڼي لکسب پدا شنا هو ځان ته حق شناسو. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون قال فرعون رزیل بل خبر وکړه ان رسولکم الذي ارسل اليكم لمجنون یقینا رسول چې تاسو ته لېږلی شوی دی رسولکم الذي تاسو رسول هغه رسول ارسل اليكم تاسو ته لېږلی شوی دی لمجنون خامخالي ونی دی هغه دلیل ته پیش کی نسوک چې د رب تعریف کیا ته خلک لیونی وینو څوک توحید بیانیا ته خلک لیونی منټل وی دا په خوانه طریقه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مجنون نه وي پډک دربار کې موسی علیہ السلام ته لګي فرعون دلوت وی ته مجنونی تلې ونی وی پډک دربار کې دا خبره کوي سړی پډک دربار کې او خلک ناس ټول دی تلې ونی هغه د توحید بیانې هغه په دې نه بس کیږي دنه پس ودا بل خبره کوي. فرعون په موسی علیہ السلام باندې جواب الزام لګي د جنون الزام په لګي چې دا لیونی دی دغه شان الزام د مکی فراعنوم زمون په پیغمبر باندې لګول چې دا مجنون دی مجنون لیونی دی دا لیونی دی مړه دا محمد صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله. قال فرعون وی خپل ملګرو ته وی دغه وخت کې د سپکوالي په وجه وی ان رسولکم الذی یقینا رسول دا موسی چې وی تاسو رسول یما چې دی وی رسول یما ارسل الیکم چې تاسو ته لېږلی شوی دی هغه په خیال باندې کنه هغه وی تاسو ته رسول الله لېږلی شوی ما ځان ته رسول نه وی لمجنون خامخا خو لیونی دی منټل دی هغه خبرې کوي چې موږ په دې نه پوهېږو مړه اوته بوتې وي دا وګوره وی ګډې وډې وي څنګه به نه پوهېږي ښه پوهېږي خو فرعون له جواب نه ورته نو ابن جوزی لیکي ته د نسبت یو کو دا منټل دی وي موسی علیہ السلام د په خبر او پروا نه کی دا غي نه مخکې بل دلیل پیش کی دله جواب نه ورکي ته مخالف له جوابونه مور کوا پلان کې را پاسه د مناظره کو پلان کې را پاسه د طلاق ورزو په دانګ سړی اتا ته موږ سمبیو موږ دین ورسو بیا وګورو دی ډینګ ډینګ مونته وکړ کې جام کې هغه به زرلانه ښکم څه شاګه یار مې ورشه را پیدا کې اوس کنه حق پاتې کیږي باطل دانګي ها.
قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. موسی علیہ السلام د خبرو جوابونه نه کوي. چیرې د منټل پګه چې موسی علیہ السلام د منټل زم کې منټل ته رب العالمین ته ک الله دې ته د وخت دړې ګندګي راولېګا نه نتا رب کا غرب دې دې کې مان خلا مخکې خبر ورسوه هغه چې رسنه یریږي هغه کارو هغه یریږي د توحید نه. رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. هغه ته رب دغه رب د مشرق دی رب د مغرب دی وما بينهما دغه سوج دی په مینس کې دین كنتم تعقلون که تاسو عقل لرئ دی به داسې میخو چې پر غوندې نړک نشواله. ځکه رب د مشرق او رب د مشرق او مغرب خو بیا هر څوک پوهېدل دغه چې مصر خو وړوکی و که نه دغه د مصر رب ځای نو خو مشرق په مدین کې خو ته نه وي رب موسی علیه السلام خو مدین نه راغلی و تازه تازه که نه او مغرب بیا کم ځای کې و یو د مغرب رب هغه دی دې په دې منځ کې چې څه دي نه دی ټول رب هغه دی په دې کې مصر هم راغلی ته نه یې که نه. موسی علیه السلام د فرعون د بدتمیزۍ نوټس نه اخلي بلکې مکمل هغه نظر انداز کړه او خپل دعوت مخکې بوزي او د فرعون په خدای باندې اخري گزار رب هغې وله. قال یعنې موسی علیه السلام ووی فرعون ته ووی د هغه چې شبهه پیش کړه موسی علیه السلام ورته ووی رب المشرق والمغرب وما بینهما هغه د چې تعالی دعوت درکوم رب العالمین طرف ته هغه رب د مشرق دی او رب د مغرب دی د دې په منځ کې چې څه دي د مشرق او د مغرب په منځ کې ټول رب هغه دی ته رب نه د مصر دا فراعنه ارباب نه دي دا خدایان نه دي مړه ستا هغه نیکان هم د دې خدایان نه دي په ځواب به خبره سمې ولرو بغو دغه بادشاهي ستا د بادشاهۍ غونته کې نه چې دومره غونته وي چې یو مړ شي د هغه نه پس بل فرعون راځي بل فرعون مړ شي د هغه نه پس بل راځي یا په دې پوچې غونته کې دی کې دغه بادشاهي ده مړ هغه خو د مشرق او د مغرب بادشاه دی. مشرق او مغرب د دنیا نه د دنیا نه خو هم مشرق دی د دنیا نه خو هم مغرب دی. ته وګرځه تا ته پته ولګي دا خو یو معمولي غونده ذره ده چې په کائناتو کې زموږ د جهان چول دی را چول دی څومره مشارق دی څومره مغارب دي. درېیمه طریقې ته امام راضي وي موسی علیه السلام راوړی دا بالکل هغه طریقه ده کومه طریقه چې د نمرود په مقابله کې ابراهیم علیه السلام خپله کړې وه. پوه شوې چې دا سړی منټل دی د دماغ کار نه کوي د خبره بل شان کومه انا هو یو امید چې هغه ووایي که نه هغه ورته وایي فإن الله یأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر. هغه به زه مړه کولی ژوندي کول کولی شم دی خو دوکې کولی که نه ها ته ژوندي کول مړه کول کولی ته چې ما کې د خدای صفت راغی که نه زه د خدای کار یو دا نه نور راخېژول نور پرې باسل دي زه ته نور روخېژوه زما رب دا کار کې ته وکړه چې ځان ته رب وې اوس یو سړی ځان ته رب وي نه الله پاک وي دا اسمان ما ټینګ کړی دی د دې خبر نه تقع چې په تاسو باندې روغورځېږي چې ته رب یې د اسمان روغورځوې داسې لګي چې ته مخ به به راګړي چې د اسمان ما ټینګ کړی دا تاسو ګوره ځان نشي ټینګولی د اسمان ټینګي. ابن کثیر رحم الله هم دغه خبر راغسته امام راضي وی دا بالکل هغه شان خبره د جواب ورکړی دی څنګه جواب چې ابراهیم علیه السلام ورکړ نمرود لا الذي حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملك اذ قال ابراهیم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال ابراهیم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب. موسی علیه السلام خو ډېر رسته دی که نه موسی علیه السلام خو په اولاد اسحاق د یعقوب د یوسف علیه السلام کې دی یوسف بیا د یعقوب علیه السلام زوی دی یعقوب د اسحاق علیه السلام زوی دی اسحاق د ابراهیم علیه السلام زوی دی ابراهیم علیه السلام مناظره ډېره مخکې کړې. فرعون خو به ځان د انور اوتار ګڼه که د سورجو راع انور ته وایي که نه دې کې خلک وایي ما تاسو ډېر تفصیل کړو د خپل نوم څوک وایي ریان دی او فلانه دی فلانه دغه نومونه نه دي رامسیس ثاني وي رامسیس اول دغه صحیح نومونه دي دا خو د عربیان د ځان نه لګیا شوي نمونې ولېږي. دې کې تاسو زما ویلې فرعون کی تاریخ وګورئ خواجه حسن نظامي ما ټول وضاحت تاسو د هغې نه کړو ضرور درس هغه روباسئ دې باندې ریسرچ شوي دي دا تفاصیل هغه وخت کې لیکلي شوي چې خلکو کاتبې ورکوي چې د علم نو سټډي نه وکړی د دې دغه ولید بن ریان او فلانه فلانه نومونه غلط دي کاتبو مطبوع باندې دي هر یو سړي هر یو فرعون سر ته کاتبه پرته ده په هغې باندې نومونه دي د هغې پوره شجره ده پې دغه رعمسیس اول راع نور دا د سورج پرستو نور پرستو ده که نه ته که دې دربار هم ګورې شاته به یو زړ غونده څیز ښکاري نور به یې شغلې به یې جوړې کړي ته به یې کاسې سیندري ده سیندري نه دی خدای دی داسې د یونان په دربارونو کې هم ښکاري
د دې عبادت کوي نور موږ ته پیدا رسي نور ته پیدا رسي نور په منډو کې د نه ګورو چې دی خو پترپاکو کې دی اچھا پابند دی نو موسی علیہ السلام دا خبره واضح کړه چې یو سړی ته په مشرق باندې اختیار شته نه په مغرب باندې اختیار شته ځان ته رب العالمین وي دا خو بالکل بې وقوفه دی کم خلک چې دغه سړی رب مني دا سړی رب مني چې نه په مشرق اختیار شته نه په مغرب باندې اختیار شته دا خلک خو لیونیان دي ته ما ته لیونی خو په خپل تاسو ان کنتم تعقلون کجره تاسو دا عقل نه کار اخلي تاسو کې عقلی که عقل درکې زما په خبره باندې به پوه شئ تاسو ته پته ولګي چې زما خبره بالکل صحیح ده ستاسو بادشاهي خو د مصر د دې کوټو نه بار نشته دی ورې لیکي ستاسو د مصر د چتونو نه بار غوستا حکومت نشته ته څنګه رب العالمین نه رب العالمین خو هغه چې مشرق حکومت ته مغرب حکومت تاسو کې انسانیت سمرغندي وي تاسو کې ذهن د انسان وي کنه یا ذوی العقول ابن جوزی زما خبره بس تاسو نه پټه نشي قال لئن اتخذت الها غیری لا جعلنك من المسجونین چې فرعون دا جواب ورنه لغه پلاس کنه نه بدمعشي شروع کړه ها زمانه تبل خدای ومنه کنه برابروم دی قال فرعون تو ویل ان اتخذت کجرتا او غنو تا ومنو الها غیری زمانه علاوه بل خدای دی ومنو بل الہ دی ومنو کتر ابو العالمین منه کنه لا اجعلنك زبخا مخا کمتا من المسجونین د جیلیانو نام جیل ته دی اچوما ته بل رب من داسې ملک ها الله نوم پکې غسل سو کې دو پکې الله په نوم پابندي و مصر داسې ملک امام رازم لیکي ابن کثیرم لیکي چې کله فرعون سره جوابونه پاتې نشو سوالونه جوابونه پاتې نشو بالکل عاجز شو ته خبرو کول نه د بحث کول نه یاره تور وړېدو خپل حکومت او خپل وحده غلط استعمالي هغه دا خیال چې موسی علیہ السلام به جوړو یریږي موسی علیہ السلام ستان یریږي دا الله نبی ته جیل ته وله دغه په جیل سو اتا تاریخ یې شسو تاسو نکانو یو تن جیل ته وشتو یوسف پیدا نه سو شو بیا قال ان فرعون وی تو بری په تکبر کې وې د حق نه انکار کوون کې وې دا موسی علیہ السلام دا په د باندې دبو یا چوي لا ان اتخذت الها غیری لا ان قررت بمعبود سوایا که زمانه علاوه د بل معبود منو بل نظر نیاز منخت غیب نه پکار لایق دی منو فرعون دوی نه لا اجعلنك خامخات کم بتا من المسجونین د جیلیان نه جیل د بدی ولم سمرقندی ویلا ان اتخذت الها غیری منه که زمانه علاوه د بل رب منو د عبادت وګو جیل ته ودی ولم اجل کې چې کم مخلوقات هغه ته بدی ولم خلق وې د جیل ډیر سختو زګه دی ویرو جیل ته وښتو د جیل یاره زګه ورګلا چې د جیل سزا د ډیر سخت او د قتل نه زګه چې کم خلکو ته پته وګنه هغه به چې مونږ جیل ته ملګا مونږ ملګا هم جیل ته ملګا هغه یو ډیر ډونګي زې واګه کې به سړې جوړاندو امام بیزاوی تر دې چې کې بمړ شو لاندې یو ډونګي زو کنه فی هودن عمیقه حتی یموت تر دې چې خلک وبګې مړ شو مسجونین کې لام د عهد دی یعنی هر خلکو ته پته و د فرعون جیل مشهور هر چا ته پته و د جیلیان نه بده کا مخاص جیلیان چې بکندو کې پراته دي کوکی وای بیا د مړ شي واسطه شي ختم شي د پر ډېر رستونه ګوره امرګری راغلی بس ویلانټر د زه خو د سم نشم خبره به سره بیا وکړو بل ان شاء الله ابل مسجد کې کنه فاتیا فرعون ان دوار لار شی فرعون تام فقول دوار غتو ان رسول رب العالمین موسی و هارون شاباش دوار لار شی الله دوی دا تو فرعون تو وای چې موږ تعالی رب العالمین د طرف نه را لېګلی شو الله را لېګلیو رب العالمین را لېګلیو ان ارسل معنا بنی اسرائیل چې را پرېږ د موږ سره بنی اسرائیل چې فرعون ته داوود لړلو نو فرعون ته وی الم ربک فینا ولیدا آیا موسی پالنه نو کړې په خپل کور کې کې د ماشوم وی ته موږ ته سره بوله مين خو ماړو کې لوي کړې ولا بست فینا من عمرک سنین تا تیر کړو د پمون کې د موږ سره د خپل عمر نډیر کلونه هغه وخت ته دا خبره نه کوله وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين تا یو کار کړی دی تا چې کړی دی هغه کار ستاسو کار اتا چې کړی دی وانت من الكافرين حال دا تر منکرو نه وي تا ما قتل نه کړی دا ناشکر نه وي مال وی کړو زما سړی دی وجو
قال موسی علیہ السلام ته خاصه دا دوی مترا ډېر خطرناک دی فعلتها او دا کار ما کړو انکار نه کوم اذا هغه وخت کې زه وانا من الضالین خبرو نه ما ته پته نه و چې په سوق باندې بسړی مري ففررت منکم تا نو دو تختدم لما خفتکم کا جستانه وردم چې تاسو ما قتل کې نه رب راکړه مالا حکم نو خيارتو بوجعلني من المرسلین او زه رسولان نګلم او دا اول سوال دا ځل وکړې ما دغه جواب وتلک نعمتنا آیادام سه احسان دې تمنه علی چې ته ما باندې زباد نه کې اته ما د نیغ نه کې کنه خپل ګناه د نه یره دا چې دا بنی اسرائیل وجل نظم اور د یره نه په تابوت کې ورزول ما بزرګونو ماشومان دی وجل یو د لویګه دغه په پیسو توس ما دا ویو ان عبدت بنی اسرائیل چې دا مریان کړی دی بنی اسرائیل دغه په پیسو دې ساتلې ما دغه ګټه تناسته فرعون لا جواب شو نو سي پر ابو العالمین کې راټینګي قال فرعون ویلما رب العالمین رب العالمین په ګلاسي قال موسی علیہ السلام او رب السماوات والارض رب د اسمانو اختیار مند اسمانو د زمکو دي ما بینهما رب د میند د دوالو دین کنتم موقین کجری یقین کوونکی فرعون وی او چا پیر دنو لا تستمعون یا اور نه حدیث وی رب زې مدی وی ګوراغه قال موسی علیہ السلام او ربکم ورب ابائکم الاولین استاذ رب دی اغا الله استاذ مشران زړو رب دی قال فرعون ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون یقینا تاسو هغه رسول چې تاسو ترا لګل شوی دی خامخالی ونه دی قال ان موسی علیہ السلام دوی مړ دی ونه نه ما رب المشرق والمغرب هغه رب د مشرق او د مغرب دی وما بینهما من دې دواړو ان کنتم تعقلون کچرا کلره فرعون دوی لئن تاخذ الها غیری کدمان علاوه بل خدای ومنو لا جعلنك من المسجونين خامخا کم متا د جلیانونا سبحانك اللهم